نو بس اعتکاف ته به هغه خلک کینی، دا یاد لرئ ګورئ، اعتکاف ته به هغه سړی کینی چې کوم سړی سنجیده وي. اوس یو سړی په جومات کې ناست دی او موبایل استعمالوي، فیسبوک کوي، په جومات کې ناست دی او دې چې کوم دی لګیا دنیا سره رابطه ده، نو دا خو د اعتکاف نه دی. بیا چې د اعتکاف ته کینې نو دا تو څه د نازئ، ته د الله په در باندې پرېوتې. اوس ته د الله په در پرېوتې او بیا څه کې ته خلکو سره رابطې کوې، نو دا مناسب نه ده. ځینې خو داسې که نه لکه سړی د رابطې دپاره که یاره ماله روټۍ راوړی، ماله جامې راوړی، دا خو خیر، دا خو رابطه ده. خو یو دا د فضول، لکه اوس په رمضان المبارک کې ته او اعتکاف ته ناست او سوشل میډیا استعمالوي، نو کم از کم د دې خبرې نه ځان بساتئ. یا ته مذاقونه کوې، د شپې یخې او ګپې لګې، قصې کوې، نو دې په ځای باندې بیا داسې وکړه چې په کور کې کښېنه، خیر دی، مانځله راځه فرض، هغه ټیک ده. خو غیر سنجیده کسانو لا اعتکاف ته ناسته نه ده پکار، سنجیده کسانو له پکار. هغه ماشومان هم نشي کېناستی چې د کومو ګیرې نه راغلي، ګیرې نشته او زمونږ د خلکو ذهنونه خاص هم خراب دي. او بلکې دا د وس نه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته یو سړی راغی، ماشوم ورسره داسې بلوغت ته نږدې. کله دا عمر راشي بدی کې هسې د انسان دا وجود دا ناکاږي، ځان ته کشش پکې ډېر زیات. الله رب العزت دا حسن ورکوي په دغه ټیم کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل دا څه دی؟ وایي دا مې زوی دی جي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ځان سره یې مه ګرځوه، ځان سره یې مه ګرځوه، ستا زوی دی. خو دې خلکو ته خو پته نشته چې ستا زوی دی که نه. خلک به وایي چې یاره بل ګمان به ورباندې خلک نو بل هر څه ته کتل پکاري. نو داسې ماشومان چې د هغوی ګیرې نه دي راغلي، حالات یې داسې دي چې یاره قریب دا مراهق دی ته ویل کېږي، قریب البلوغ دی یا بالغ شوی دی، لیکن وجود یې داسې دی د جنکو په طرز جوړ دی. نو دله په اعتکاف کې کېناستل نه ده پکار، د هغې وجه دا دوی به نقصان جوړی. زموږ تبلیغ مشران هم داسې ماشومان منع کوي، وایي داسې روزول هم مراولی، تبلیغ کې هم مراولی. د هغې وجه دا د فایدې په ځای باندې نقصان جوړی. هلته یارانۍ جوړې کړي، یو بل له نمبرې ورکړي، بیا د یو بل سره رابطې کوي، ځي په موټرسایکلو باندې ګرځي. نو مونږ خو غواړو چې باید دا فحاشي ختمه شي، دغه خبرې ختمې شي. نو هغه د دې د وجې نه ښه سیوا کېږي. لہذا داسې ماشومان اعتکاف ته نه دي کېنول پکار.